مسلمانان ورونو، اصل دین څه دی؟ اصل دین هغه دین چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم انسانان له عرب له قریش له کم دین راوړی وی او د دغ دعوت بیا په ګرد دنیا کې زلخ پور سو. دا دین کم یو دی؟ دین په باره کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یایي په خپل اخري حج کې لویه مجمع ته د خدای عظیم الشان پیغمبر خطبه ورکه او په هغه کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و مسلمانان ته وویل، صحابه کرام ته وویل، تر 1 لک زیاته انسانان ته وویل چې ګورئ زه 2 شیان په تاسو کې پرېږدم، که تر کومه وخته پورې چې دا شیان تاسو ټینګ نیولي ول تاسو به نه ګمراه کاږاست. 2 شیان زه په تاسو کې پرېږدم، خواږه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل دي که دا شیان تاسو ټینګ نیولي ول تاسو به ګمراه کاږاست او نه خطا کاږاست او به نه د شیطان او د طاغوت د نظام خواته به نه ځئ. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وویل کتاب الله، د الله کتاب او زما سنت، دا 2 شیان چې تاسو مضبوط نیولي ول بس تاسو به کامیاب یاست. ورونو هغه کتاب له موږ سره اوس هم موجود دی، 6666 آیات او 114 سورتونه. دغه قرآن مجید محفوظ مامون مکمل جامع کتاب د الله د قانون کتاب له موږ سره موجود دی. الله یې دا زما قانون دی، دا زما احکام دي، د دغه احکام متعدا حکمونه ومنئ او تاسو به کامیاب یاست. اوس موږ په حکمونو نه خبر، له ملا اکا څخه پوښتنه کوو، له اخندزاده صاحب څخه پوښتنه کوو، له یو بل مفتي صاحب څخه پوښتنه کوو. حالانکه د دین علم حاصلول پر هر مسلمان باندې فرض دی. د قرآن علم حاصلول او په دین باندې ځان خبرول. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا هم د خواجه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی، طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة. د علم حصول پر هر نر او ښځه باندې فرض دی. اوس موږ په دین نه خبر، په موږ کې جاهلیت دی، موږ ناخبره یو، موږ له بل څخه د پور په علم باندې پوښتنې کوو چې دغه کار هم صحیح دی چې پوښتنه وکړو که نه وي خبر، له علما څخه له دینداره خلکو څخه پوښتنه وکړه. لیکن په خپل هم په کار دی چې موږ دین حاصله کو او د دین علم حاصله کو، په دین ځان خبر کو او بیا به د دین تبلیغ هم کولای سو، پر دین باندې به عمل هم کولای سو. ورونو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په باره کې قرآن پاک یای دغه کتاب یای لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. ستاسې د ځوانانو، د ښځو، د نرانو، د هرې زمانې، د هرې علاقې د خلکو لپاره آیډیل او ماډل ژوند که یو نمونه ده، هغه د خدای د رسول صلی الله علیه وسلم ژوند دی. نن ورونو هغه کتاب هم موجود دی چې د خدای د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت دی. له بی بی عایشه صدیقه څخه صحابه کرام پوښتنه وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم له وصال بعد چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څنګه انسان و، د اخلاق څنګه و؟ ول تاسو قرآن پاک نه یاستو؟ بس دا قرآن پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم عملی شکل وی. نن هغه قرآن چې آیډیل ماډل کم انسان و موږ ته راشي، موږ په سیرت رسول نه یو خبر، موږ په تعلیمات رسول نه یو خبر، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لیار، په سنتو، په طریقو، په احکام نه یو خبر. ځکه پسماندای، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې څخه چپ یو. د نن په زمانه کې موږ ورونو الله د الله رسول میله کړی دی، بیا په نور خلکو پستوشتو د ثواب په نیت باندې، په آغا صاحب پستوشتو، په پیر صاحب پستوشتو، په ملا اکا پستوشتو او نور داسې ملنګان او داسې کمزوره خلک چې دغونه علم ستانه په خپله څه ډېر د شریعت پابند دي، بس په هغو خلکو پسځو. لا هغه خو خیر ده، موږ بیا څه کوو؟ په قبرو والا پسځو، د مزارو والا پسځو، له مړو څخه یې غواړو او څه کارونه کوو او ځان په بخښو. لا بیا څه کوو؟ خیراتونه کوو، یعنی پر احکام باندې عمل نه کوو. د الله چې کوم حکمونه دي، د نبي چې کوم طریقې دي، پر هغه باندې عمل نه کوو. شارټ کټ موږ یې چې نن هم د لوی شپې د ښې شپې خیرات کړی وای، نن هم په چا افطار کړی وای او بس د قرآن مجید تلاوت هم کړی وای، بس بیا به خو ثوابونه و جنتونه به ورونو
کوچني کارونه نوافل کارونه د هغو پر خپل ځای باندې مقام دی، لیکن فرض کار، اهم کار د دعوت او د تبلیغ کار، د علم اصول او پر علم باندې بیا عمل، دا اصل زموږ کار دی. موږ د نبي صلی الله علیه وسلم طریقه